أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دے آخر کی مائل یوسو ضروری خبر وی آغا بکوما یو خبر خداوا چے دی سورة الفاتحه تا دو نمونه ورگلے شوی دی مشهور و معروف نمونه چې هغه یو سبع المثانی دی او یو القرآن دی. نو دا نمونه ضروری نمونه دي، نو په دې باندې به لږه خبره کوو. اول دا چې سبع المثانی، نو سبع المثانی ورته هم په دې وجه وایي چې سبع وو ته وایي او مثانی معنا مکرر، او دا هم یا تکرار سره نازل شوي دي. یو صحیح خبره دا ده چې دا هم موږ په تکرار سره وایو، په هر منځ کې په هر رکعت کې موږ وایو. خدا و آیتونه بس څنګه جوړیږي چې بسم الله الرحمن الرحیم وسره آیت حساب کو او کدا وسره آیت حساب نکو، یعنی په بل تعبیر باندې چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورۃ الفاتحه حصہ ده او که حصے نه ده. په دې باب کې دو آرا دي، د ائمه د تفسیر او دارنګي د ائمه د قراءاتو. د جمهور مسلک دا دی چې هغه اهل مکه او اهل کوفه دي، اوی دا وی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم مستقل حصہ د سورۃ الفاتحه. نو بسم الله الرحمن الرحیم یو آیت او په عالمین باندې دویم، الرحیم باندې دریم، یوم الدین باندې سلورم، نستعین باندې پنځم، مستقیم باندې شپږم او ضالین باندې و آیتونه پوره شول. دا د اهلی کوفه مسلک دی، او هر چې انعمت علیهم دی نو انعمت علیهم باندې اغوی د آیت اطلاق نه کوي. نو په دې معنا باندې بسم الله الرحمن الرحیم د سورۃ الفاتحه حصہ ده، چې د سورۃ الفاتحه حصہ ده. نو بیا په موږ کې چې کلم فاتحه سره وي نو بسم الله به سره وایي، کدا سری مونږ دی کدا جهری مونږ دی. البته بیا به کدا ارادي چې سړی په جهر باندې مونږ کوي نو بسم الله په جهر باندې وي او کپړټ به وي. امام ترمذی رحمه الله په ترمذی کې یو روایت دسم راوړی دی چې بسم الله باندې جهر هم ثابت دی. نور عام تور باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ او د حضرات شیخینو منځونه هغه به د الحمد نه شروع کېدل، نو بسم الله به جهر باندې نه ویلا. او کچرته یو ځل نیم قاری صاحب په تیز باندې وي چې خلکو ته پته ولګي چې دا هم د قرآن حصہ ده، او داسې کله کله ویلم پکار دي. دویم په دې ځکه رائے دا ده د اهل مکه او د اهل کوفه د قراو نه علاوه هغوی وی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا حصہ نه ده د قرآن کریم د سورۃ الفاتحه. نو چې حصہ نه ده نو بیا به څنګه وایتونه شي، سبع المثانی به څنګه شي. تاسو دې صراط مستقیم ته وګورئ او بیا دې ضالین ته وګورئ. صراط مستقیم ته 5 لیکل دی او ضالین ته 7 لیکل دی، چې به کې نشته. ناغوی بیا دسی وی چې صراط الذین انعمت علیهم په دې زبانه آیت ده، انعمت علیهم باندې آیت ده. نو دا چې شو او که تاسو دغه ته وګورئ نو د 5 لاندې بیا چې لیکل دی او سره انعمت علیهم سره. نو دا انعمت علیهم شپږم نمبر آیت شو، او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا نمبر آیت شو. بهر تقدیر دا د قراتو اختلاف دی، خو نور ټول ضروری غني، کدا د مکی قرا دی، کدا د بصری دی، کدا د مدینی دی، کدا د شام دی، کدا د کوفی دی. بسم الله ضروری ده، بسم الله ضروری ده. البته ځکه اگر چې دا خو دام د تفسیر سره متعلق د اجمالی تور باندې وسره پوي ما چې بده کې د فقهي مذاهب سری، یعنی د بسم الله الرحمن الرحیم حیثیت څه د قرآن کریم کې یو. دویم نمبر د بسم الله الرحمن الرحیم حیثیت څه ده د سورتونو په اوایلو کې، د سورتونو په اوایلو کې. په دې باب کې د امام شافعی رحمه الله محمد ابن ادریس الشافعی دا غرای دا چې د بسم الله د فاتحه جز ده مستقلی حصہ ده. یو خدا خبره چې بسم الله الرحمن الرحیم په سورۃ النمل کې راغلی دی چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. په دې خود ټول امت اجماع ده چې دا د قرآن حصہ ده. دغه بسم الله نه کچا انکار وکړو دا مسلمان نشي پاتې کېدلی، دغه خود قرآن حصہ ده.
هغه بسم الله چې د دې سورۃ الفاتحه یا د بقره یا د نورو 113 آیتونو په ابتدا کې لیکل شوی دی څه حیثیت دی. نو د امام شافعي رحمه الله نه بده کې دوه رایګانی دي. یو رای دا چې صرف د فاتحه حصہ ده او د نورو سورتونو حصہ نه ده. یو رای دا او دویم رای خود د امام شافعي سم نه نقل شوی دی چې نه بسم الله الرحمن الرحیم د فاتحه هم حصہ ده او د هر سورت حصہ ده. د هر سورت په دې وجبانه احساسو کې خیالي کنه دا ډېر شدید اختلاف دی چې قران کریم کې 100 آیتونه دي 6000 باندې اتفاق دی چې 6000 دي او 6200 6236 6266 دا ولې دي د 5000 صد پاسه هم پکې یو قول شته دا غي وجه دا چې دا بسم الله غانې به کې چای سب کړی دي نو ډېر کړی دي او چې چاته ندي سب کړی کم شوی دي په دې بنیاد مې دا خو 113 بسم الله غانې دي ظاهر خبره ده چې په عدد باندې به دا اثر پرې باسي. د امام شافعي رحم الله رایم دغه د فاتحه حصہ ده او یو قول به کې دا دی چې د هر صورت حصہ ده. دویم نمبر د امام مالک ابن انس امام دار الهجرت دا غره ایدا چې بسم الله الرحمن الرحیم نه د فاتحه حصہ ده او نه د بل صورت حصہ ده بلکې هغه وی چې د قران حصہ هم نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم چې دا کم په ابتدا د سورتونو کې لیکل کېږي یو د سورۃ النمل بسم الله د دغه باره کې امام مالک قائل چې دا د قرآنی حصہ ده ټول امت قائل له خدا بسم الله چې په اوایل سور کې ذکر کېږي نو په اوایل سور کې چې کوم بسم الله ذکر کېږي نو امام مالک رحم الله فرمایي چې دا نه د فاتحه حصہ ده نه د هر یو سورت حصہ نه د قرآن کریم حصہ ده. او دریم رائے په دې کې د امام نعمان ابن ثابت کوفی امام ابو حنیفه رحمه الله دا غدا مسلک دی چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د سورۃ الفاتحه حصہ هم نه ده کما قال مالک نه د هر سورت حصہ ده کما قال مالک البته د قران کریم حصہ ده. او د قران کریم د کم ځای حصہ شول بیا دا سوال لږه د کم ځای حصہ شول او دا غي جواب دا دی ابن کثیر دا دوه روایتونه ذکر کړی دي یو د عبد الله ابن عباس یو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما. د عبد الله ابن مسعود روایت دا دی چې ما ته دا پته نه و چې کوم سورت په کوم ځای ختميږي او په کوم ځای شروع کیږي حتی چې بسم الله کله نازل شول نو موږ ته پته ولګیدله چې کوم صورت اختتام په کوم زبانی کیږي او د بل صورت افتتاح په کوم زبانی کیږي. لہذا دا شو د فرق بین السورتين بسم الله راغله د فرق بین السورتين دا رای د عبد الله ابن مسعود ده. او د ابن عباس حدیث په دې کې مرفوع ده دا هو موقوف د ابن مسعود روایت هو هغه مرفوع حدیث ته چې ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله ته پته نه و یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بدا پته نه و چې کوم صورت په کوم زبانی ختم دی او په کوم زبانی شروع دی بل نو الله رب العالمین د فصل بین سورتین د پاره بسم الله الرحمن الرحیم نازل کړلا نو دا نبی علیہ السلام ته پته ولګیدل چې دا صورت په دې زبانی سر ته ورسېدو او دا بل صورت په دې زبانی شروع شو نو دا د فصل بین السورتین شو د پاره د فصل بین السورتین. د ابن عباس او د ابن مسعود خبره یو ده صرف د حدیث فرق می دا د حدود یو موقوف دی او بل مرفوع دی. موقوف قول صحابي ته وي او مرفوع قول د رسول الله او فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل کیږي. دې ځکه دا بحث خو ختم شو خو بسم الله الرحمن الرحیم تاوکتل کې اختلاف هم بګې دی خو بسم الله الرحمن الرحیم لیکل دی. البته دا بسم الله الرحمن الرحیم ځان له مستقل کرخو کې بن کړی دی دا لاندې صورت چې دی دا ځان لده او دا بسم الله مستقل په یو جدا دو کرخو کې بن کړی دی نو دا اصل کې د رسم الختم دا خبره معلومه چې ګوره دې کې اختلاف شته چې دا جز دی یا جز نه دی جز دی یا جز نه دی. البته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي او حافظ عماد الدین دمشقی ابن کثیر دا روایت پیش کړی دی په خپل ابن کثیر تفسیر کې چې هغه وایي آمین دا د الله رب العالمین خاتم دی خاتم رب العالمین خاتم رب العالمین چې دا د الله مهر دی او کله چې ولزوالین سړی وي د تلاوت نه سړی فارغ شي نو دا په اخر کې بیا آمین وایي آمین بوي هغه الفاظ دادي ينبغي ان يقول بعد فراغه من الفاتحه آمین مناسب دادا چې د فاتحه نه کله فارغ شي آمین دی وي خو څنګه مفصولا عن الفاتحه بسکتة ای طریقه دا مفصولا عن الفاتحه بسکتة سبب کی دا بده د فاتحه نه په سکته باندې جدا کینی ولضالین سبب والی بیا وی آمین دا طریقه دا په منځ کې دغه طریقه باندې ویل دي په منځ کې هم د سینې دی ویل پکار چې امین په تیز باندې وسره ایستره وزوالین سوي دا زمنګ په دې
بر صغیر پاک وهند کې خدا مسله د اختلافي مسلې من بالکل دین ګرځولې ده. نو باندې د اریچن کې زمونږ سملګری دی هغه اهل حدیث دي، هغه چې کوم جماعت ده نو هغه کې دیوبندي عالم دی. نو دا دو درې ملګری استادان دي، نو هغه امین په دې زبانه وایي. نو کوم قاری سے بچ موس کو نه بچ ول زوالین تر ورسېدو امین وسس په شخ کیو وایو نه بودرې دو ډایرک بو سره بل صورت شروع کو دی له با اړو بیا دا موقع نه ورکول چې د امین په کم ځای کې وایي، یعنی ولد دوالین امین او ضرب القارعه ثم القارعه شروع کو بس. نو دې ته ضرورت نشته لري. طریقم دقه دا چې دا مونږ خو مونږ د چا د پاره نه کو، ان د چا د قاره کو، دا مونږ خو مونږ د الله رب العالمین د پاره کو. په دیو جبانی ابن کثیر وایي چې صحیح طریقم دادا چې ولد دوالین مناسب دادا چې امام د فاتحه نه فارغ شي او دا بلګه سکته وکي او د سکته نه پس بوي چې امین. نو دلته بحث کوم زده امین. دلته با دا دو بحث دی، یو د امین بحث دی او یو د سورۃ الفاتحه د ویلو بحث دی په منس کې. البته دا چون کې درسی حدیث نه لري نو د تفصیلات سره بیانېږي، با اجمالی طور باندې وزر دی بیان کوم حاصل بهم. اول رازو لفظ د امین لا امین اول بحث دی په امین په ویلو کې چې امین ویل کېږي څنګه. یو دا دی امین بالمد، یعنی ولضالین امین امین حمزه په مد باندې الف په مد باندې ویل شي، یو دا دی. او دویم نمبر بالقصر دی ولضالین امین امین په ځای باندې امین. دا دواړه تلفظات دا صحیح دي، امین هم صحیح دی او امین هم صحیح دی. البته یو دریم نمبر پکې تلفظ دی چې آمین، نو آمین بیا غلط دی. آمین البیت الحرام دا ان شاء الله سورۃ المائده کې راشي په معنا د قص کوونکو باندې، نو هغه اصطلاح صحیح نه ده. آمین په شد باندې غلط دی او آمین او امین دواړه صحیح دي. دا رسنه معلومو چې صحیح دي. د تفسیر البحر المحیط کې علامه ابو حیان اندلسی دا دو شعرونه لیکلي دي، په دې ځای کې لیکلي دي. یو شعر د مجنون دی مشهور، چې کوم د مجنون او د لیلا چې کوم واقعات مشهور دي. قیس مجنون باندې مشهور دی، د لیلا په عشق کې هغه مجنون شوی نو دا قیس نوم دی. مجنون چې کله د لیلا په یادولو کې ول ډیر زیات لري لاړو او پاگل شو، لیونی شو. نو پلار ویل اراده وکړه چې را دې سړي سره څه وکړم، دا خوړو په نصیحتونو باندې نه دی، لیلا نه په خلاریږي. نو مجنون ته ویل چلکه، او دا دیم دا سعودي دی، دا دواسر علاقه چې په سعودي عرب کې کومه ده دواسر، په دغه دواسر کې جبل توبات په نوم باندې یو ځای دی او دغه د مجنون د لیلا مسکن دی جبل توبات، یعنی اوس هم سعودي عرب دی. نو هلته خو حرم نږدې دی، نو پلار ویل چې حرم ته د بوزم او ته په ملتزم کې او د کعبې په دیوال بخوا کې به ته توبه وباسې د لیلا د محبت نه. بوتلو او مجنون چې کله د پلار سره لاړو نو پلار ورته ویل زه به دعا کوم او ته به په دې باندې امین وې. ویل صحیح ده. نو پلار چې کله بوتلو په حرم کې ولاړ دی، ویل شابه چې اللهم ارحنی من لیلا وحبها، دسی وایه شابه اللهم ارحنا یا اللهم ارحنی من لیلا وحبها، الله تعالی مال د لیلا او د لیلا د محبت نه راحت راکړه، زما د زړه د هغې محبت وباسه. شابه امین وایه. نو هغه چېرته امین وایو، هغه په حرم کې مې ویل چې اللهم من علی بلیلا وقربها، الله د لیلا او د لیلا د قرب ما احسان وکړه، ما ته نور هم نږدې کړه. نو پلار چې پوه شو چې دا خو داسې الفاظ زما په شان نه وایي، نو پلار یې ویل هو داسې سوال کوه. هغه سوال یې ورته داسې وایي یا ربې، بلکې د دې یا ربې د دې شعر نه وړاندې چې د پلار وایي د مجنون ته چې کله دا خبره وکړله چې شابه ته ووایه زما د زړه د لیلا محبت وباسه، نو د پلار خبرو ته غوږ کې نه ښودو، دا شعر پلار ته ووایو بیرته. مخکې پلار خبره کوله او مجنون ته ویل چې امین پې ووایه، اوس مجنون راولګېدو یو شعر یې ویلی دی او داسې ویل چې یا ربې لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمینا. یا ربې لا تسلبني حبها ابدا، الله تعالی زما د زړه د لیلا محبت چېرته مه وباسه. او بیا یې ویل چې ويرحم الله عبدا قال آمینا، الله دې په هغه بنده باندې رحم وکړي چې زما په سوال باندې امین ووایي. وی پلار یې پې امین ووایو. نو بوتل ایستلی وی د بار نه تښتېدم او د ناوې لاندې مې شپه راغله. په دې ځای کې مجنون آمین ویلی دی، مجنون ویلی دی آمین،
او مجنون اصل عرب دی او د اصل عرب چې کوم عربي ده دیوان عرب نو موږ د هغې په باره کې ابتدا کې منهج د تفسیر ویلی و که نه چې تفسیر د قرآن په حدیث په اقوال الصحابه اقوال التابعین او 5 نمبر په لغت عربي باندې نو دا د لغت عربي نه استشهاد پیش شو چې دا امین ویل غواړي. 2 نمبر دی امین. د امین دا هم دی علامه اندلوسی سیبو ابو حیان اندلوسی په بحر المحیط کې دا شعر ذکر کړی دی چې د امین د پاره استشهاد پیدا کړی دی د عربی د دیوان او د عربی د اشعارنا. جبیر ابن ازبط یو شاعر دی جبیر ابن ازبط او داغه یو ملګری دی فتحل دغه نوم دی یا فتحل یا فتحل دغه نه سم مطالبه کړی دا سوال ته کړی دی نو هغه ورله جواب نه دی ورکړی او لری تلاړو نو چې لری تلاړو نو داغه په باره کې جبیر ابن ازبط یو شعر ویلی دی سوی وی تباعد عني فتحل اذ دعوته یا اذ سألته تباعد عني فتحل اذ سألته امین فزاد الله ما بیننا بعدا. دل تقدیم و تاخیر دی امین سړی د دعا په آخر کې وی او د دعا نه په ابتدا کې امین ویلی دی د دې لپاره چې دا دعا مې زر قبول شي. سوی تباعد عني فتحل اذ سألته چې کله مې د فتحل نه مطالبه وکړله نو هغه نه لرې لاړو زما مطالبه یې پوره نه کړله بغیرته 200 زما خبره یې ونه منله بیا وی امین فزاد الله ما بیننا بعدا الله زما د په دې منځ کې دا بعد نورم زیات کړ. خلک وایي چې د ده مخ را باندې بدلږي چې مخ یې ونه اینما او امین یې مخکې وایي نو دا امین او آمین دواړه رالل. دا استشهادات مې تاته پیش کړل. 2 نمبر دلته اوس ګورو چې دا آمین لفظ دا عربي ده او که عجمي ده. دا عربي ده او که عجمي. یو قول خو قاضي بیزاوی هم ذکر کړی دی او د نور مفسرینو هم ذکر کړی دی چې آمین عربي ده او دا اسم فعل دی. اسماء فعال خو تاسو پیژنئ که نه 6 قسمه دي که 2 قسمه دي. یو په معنا د ماضي باندې راځي یو په معنا د امر حاضر باندې راځي. نو په معنا د امر حاضر باندې په ماضي چې راځي نه هیهاته شتانه سرعانه د درې په معنا د ماضي باندې راځي باقي په معنا د امر حاضر باندې راځي. دا امینم په معنا د امر حاضر باندې دی استجب دعائی یا استجب رجائی په دې معنا باندې دی. دا معنا به شي امین دا عربي دا الله تعالی زما د امید قبول کا زما د سوال قبول کا دعا مې وکړله الله دا دعا مې اوس قبول کړه. نو امین دا عربي لفظ دی او دا معنا د اسم فعل دی په معنا د امر حاضر باندې معنا د امر حاضر باندې. دا درس ترمذی چې کوم دی د مفتی تقی عثماني صاحب درس ترمذی په بحث د امین کې هغه یو ناشنا خبر لیکل ناشنا خود سه نه دا نورم لیکل د خوځه دغه په حواله باندې ما د استشهاد دغه نه پیش کوم چې هغه لیکل دي چې امین اگر چې پدې کې دا خبره ده چې دا عربي دی خو صحیح خبره ده چې دا سوریانی لفظ دی. سوریانی لفظ یعنی عجمی دی عربي نه دی دا سوریانی دی. ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې په نورو کتابونو کې هم آمین لفظ موجود او آمین لفظ دا خو د عربي په کار دی ځکه مخکې کتابونه خو په عربي ژبه کې نه راغلي خو په سوریانی کې دي یا په عبراني کې دي یا په نورو ژبو کې دي. نو چې په نورو کتابونو کې آمین لفظ راغلی دی نو معلومه ده شوله چې دا ژبه عربي نه ده بلکې دا سوریانی ژبه ده. او بیا هغه یو روایت پیش کړی دی چې د نبی علیه صلوات والسلام د آمین د ویلو د وجې نه یو یهودي مسلمان شو ځکه یهودي د امین په معنا باندې پوهېدو چې څه معنا یې ده او دا د هغوی په ژبه کې استعمالېدو نو یهودي په دې وجه باندې ایمان راوړی دی چې نبي علیه صلات وسلام امین ویلی دی. لہذا په دې کې 2 خبرې شولې چې امین عربي دی یا امین دا سوریانی لفظ دی او دا عجمی لفظ دی. خدا خبره اتفاقی ده چې امین دا د سورۃ الفاتحه حصہ نه ده د سورۃ الفاتحه حصہ نه ده په موږ کې نه په قرآن کې. نو چې نه ده د دې حیثیت به صحیح بیا نو حکم واوره د امین حکم دا دی چې دا سنت دی. د امین حکم څه دی دا سنت دی. سنت امین ویل سنتي په مونږ کې هم او قرآن کریم کو هم چې کله قرآن کریم منګه ولد والی نو وایو نو امین وسویل بیا پکار دی امین. او داغي سره سره په مونږ کې هم کومنګه وایو نو داغي سره امین ویل پکار دی. دا کتاب الام کې امام شافعی رحمه الله په ډېر لوی بحث کړی دی خو په دې باندې که زه دا تذکره کوم دا به ډېر ټیم د دې نه والی خو دومره ده چې دا بحث دم کړی نور علما هم کړی دی چې دا ویل سنت دي. اختلاف په دې ځای کې بیا دا دی اختلاف چې امین به سړی وایي څنګه
نو قرآن کریم کې کومنګ وایو په قرآن کریم کې نو ظاهر دی چې ولد دوالین سړی تیز باندې قرات کوي نو تیز دی وای او که تلاوت پټ پټ کوي نو په قلار باندې دی وای په دې قرآن مجید په تلاوت کې داسې اختلاف چانه دی کړی تلاوت په دوران کې مصحف قرآنی کې سړی تلاوت کې دا اختلاف چانه دی کړی چې امین به تیز وایو کامین په قلار باندې وایو البته کم اختلاف چه دی نو هغه اختلاف په دې کې دی چې په منځ کې امین په تیز باندې ویل پکار دی او که په قلار باندې ویل پکار دی جهر بالتامین او اخفاء بالتامین دا یو مشهور معرفت الآراء مسله ده حضرت شیخ گوهر رحمان رحمه الله تعالی دا غوی درسونه که تاسو چیرته اوریدلی وي په دې ځای کې هغه به کوشش داسې کوو چې دا بحث به کوو طالبانو ته به په ذهن کې دا خبره چوله چې دا آمین ویل کدا بالجهر دی او کدا بالسر دی دا دواړه جایز دي او دا خبره یوازې حضرت شیخ نه ده کړې بلکې دا موجوده علماء دیوبند هم په خپلو کتابونو کې دقه خبره لیکلې ده کدا تقی عثماني صاحب درس ترمیزی ده او کدا کشف الباری د مولانا سلیم الله خان صاحب دی او دا غین علاوه چې څومره دیوبندي شروحات دي او څومره د اهل حدیث شروحات دي نو جایز دوانو ته ویلي شوي دي امین بالجهر هم جایز دی او امین بالسر هم جایز دی حنیف صاحب نه تاسو درسونه کړي یا مریدلی نو ویل دوه قسمه نه دی بلکې درې قسمه دی یو امین بالجهر دی او یو امین بالسر دی او یو امین بالشر دی نو امین بالشر بدای چې بیا به خلک جګړه شروع کی امین بالجهر خدا دې چې سړی आवाज اوري امین بالسر دا دې پټه وي امین بالشر بدای چې سړی به جګړه شروع کی چې امین وای مو وای ډیر زګونو کې تاسو وکتل جګړه به شوي دي کنه په ډیرو زګونو کې په جماعتونو کې باقاعده جګړې شوي دي چې امین دې تیز وایو امین دې په قلاره باندې وایو البته دا خبره په ذهن کې طالبانو کې نه وایي که موږ ډېر د حنفیت خدمت وکړو نو الله له بس جواب ورکوو او که سړی د سلفیت خدمت کې الله له بس جواب ورکوي دواړه طرف یادو که موږ د فرقې او د مسلک خدمت کوو نو خدمت به وکړو نوم به وګټو په دې کې ډېر لوی نوم پیدا کېږي په داسې بحثونو کې قدرت کار دی که سړی وزیر اعظم چې دومره نوم نه خو چې په دې بحثونو کې مشهور شي هغه ډېر لوی نوم کوي فیسبوک باندې یو دارنګې خلک ودره غاړو ته هارونه مارونه وراچوي او دا پر شامه پې خلک کوي یو ډېر لوی نوم د هغه جوړېږي او د الله په دربار کې د دې څه حیثیت نشته دی لہذا اصل خبره دا ده چې موږ هغه څه ووایو هغه څه باندې عمل وکړو کوم چې د شریعت تقاضا ده زموږ نه نو الحمدلله په دې خبره باندې شرح صدر شوی دی شرح صدر دی ته وایي چې شک مک پکې نه وي چې امین که په تیزه باندې څوک وي هم جایز دی او امین که په قلاره باندې سړی هم جایز دی د شیخ صاحب گوهر رحمان رحمه الله موږ دا زما په خیال 2002 کې موږ تفهیم القرآن ته راغلي وو 2002 کې په 2002 کې په وخت کې د جمعیت کې به د ډیویژن وي ضلع په کې عربیه کې د مردان ډیویژن پروګرام مردان ډیویژن په مردان ډیویژن په عربي پروګرام کې شیخ صاحب ډېر سخت بیمار او ویلچیر کې راوستو پروګرام کې موږ شریکو نو په هغه پروګرام کې شیخ صاحب تقریر کوو په تقریر کې دغه موضوع دا مولانا زین الابرار صاحب د په وخت کې منتظم ډیویژن زمونږه دا دعوت ولور کو او موضوع وا اختلافی مسائل میں اعتدال کی رامنګ نوی نوی د شیخ صاحب سره د شیو چاره دغه درسونه اوریدل الحمدلله دغه د شاګردې شرف راته حاصل شوی دی او ډېر سمتي اوریدلی دي هغه په د اختلافی مسائل او اعتدال کی را په دې باندې د کراچي والیم کتاب لیکلی وی ګورې رجستر کې دل رڼا کی اختلاف امت او صراط مستقیم او اعتدال کی رانو اعتدال الله ورته وخی چې وی ګوري سړی شیخ صاحب چې کله تقریر کوو نو هغه وګدم مباحث ور پاک موږ طالبانو په ډېر تحقیقاتو نه پوهېدلو خپل د طالبۍ واقع بیان کړلې او چې په علم کې رسوخ پیدا کړي او د هغې نه وروسته بیا د جماعت اسلامي د کل پاکستان د اجتماعي رودات بیان کو په هغه جلسه کې وی چې موږ نوي نوي د جماعت اسلامي ارکان شو مولانا مودودي ژوندی و په کراچۍ کې کل پاکستان اجتماع و زمانه تاریخ یې چې کوم تاریخ یاد کو چې کل پاکستان اجتماعي عام او موږ لاړلو په وخت کې د جماعت اراکین خو داسې کم و سوونو په تعداد کې یا داسې زر ته به اغوښتي وو ویل په کراچۍ کې چې ما کله په ړومبي ځل باندې د جماعت اسلامي په اجتماع کې کله مونځ کوو په جمع باندې نو چې کله د امین ویلی شو نو نیم کسانو امین په تیزه باندې وایو نیم په قلارو باندې وایو او ډېرو کسانو رپولیدین کول ډېرو نه کول نو په ړومبي ځل باندې ما داسې مونځ ولیدو چې په یو امام پسې یو خلک ولاړ دی او څوک یو شانې مونځ کوي څوک بل شانې مونځ کوي وایي چې سلام کله وګرځو زما ذهن کې راغله چې خامخا څوک خو به څه ګونګساری کوي که نه چاره دا خلک په تیز امین وایو او دا داسې امین وایي او دا داسې امین وایي وایي چې دا کله دا اجتماع مونځ ختم شو ویل چا هم په چا باندې اعتراض ونه کړو ویل ما ته شرح صدر وشو چېره دا خلک او دا حقیقت کوي د اعتدال په لار باندې روان دي ځکه چې د صحابه کرامو زمانه کې هم دقه شانې مونځونه وو
د صحابه کرامو زمانہ کې دغه سیمونزو چامین په تیز باندې والے دی چا په قلار باندې ویلې دی او چا جګړې نه دی کړې یعنی تاسو په ترمذی کې ابو داود کې د حدیث خوده شي چې پامین چا جګړه کړل نه بلکې دوه دلایل پکې موجود دي نو چې صحابه کرامو په دې جګړې نه دي کړې په خلک ولې جګړې کوي ځکه چې مسلک خلکو یاد کړی دی او دین خلکو پرې خیر اصل خبره ده فرقه یاد شوی ده د حرمینو ته به تاسو دلی دا مشران ناس دي په درس کې حرمینو ته لکان که تاسو نه دلی حرم شریف ته په حرمینو کې د امام مالک رحمه الله د مذهب خلک شته لاسونه داسې زړه نیولي ارسال کوي د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ د مذهب خلک پکې دي هغه عند صدر بلکې سعودي عرب عام امامان چې دي هغه د صدر خوا کې لاسونه دي اهل حدیث په کتاب تخکاری شغه په فوق صدر لاسونه دي احناب په کې تحت سر لاسونه دي سلور قسم لاسونه بالته توینه وسوق بالکل چاته ویم نو یعنی الته حنفیم ولاړ دی خواته وسره بل سو کولال دی پروا هم نه معلومه دا شو چې هغه ځکه اختلاف نه کېدل تکینو دلته دال می کچھ کاله کاله هدار فرقه خبرې دی بیا یعنی الته چاله قار ولې نه ورزي حرم کې چاله قار نه ورزي مدینه حرم کې چاله قار نه ورزي او په پاکستان کې خلکو قار ورزي دا ولې دایری کې چې دا که زما په دې طریقه باندې عمل ونه کو نو بیا نه بلې فرقې ته زی دا اختلاف دی اصل کې دا مسله ده په دې وجبانه د امین بالجهر او امین بسر د دواړو ته علما جایز وي اختلاف پس کې دی بیا اختلاف دی په افضلیت کې او په مفضولیت کې چې کم یو غوره دی او کم یو غیر غوره دی نو غیر غوره چی غیر یعنی مفضول دا قسم د جوازی دا بحث خو چې کوم زم داسې پالتو خو دنه شو ویل خو غیر ضروری په دی ځبانه دی مونږ په نورو کارونو کې کله غوره کړی دی او نا غوره منګه پریخي دی په دې وترو کې خلک زمونږ سره په ير مولوی سی یو رکعت وتر کېږي نه کېږي نظر یو رکعت وتر منم الحمدلله یو رکعت وتر کېږي او دریم منو خدا ته پوس چا مونږ کو چر 15 رکعت وتر کېږي نه کېږي نو درې رکعات یقینا غوړه دي په درې رکعات باندې ټول قائل دي چې نبی له صلوات والسلام عموما درې رکعات وتر کړی دي نو چې درې رکعات وتر غوړه دي یو رکعت جایز دی 15 رکعات جایز دي نو غوړه منګول نه کو الته منغوره باندې عمل نه کو ځکه الته زمون کار د غوړه نه غوړه سره نه دی الته زمون کار د سہولت او رعایت سره دی نو بیا د امین په تیز ویلو کې په قلار په ویلو کې اختلاف د غوړه او د نه غوړه دی نو په دې ځکه د بیا منګ دین جوړ کو په دې ځکه د منګ بیا مسلک او فرقه جوړ کړل زه تاسو ته ډېر دلایل نه یم د بخاری نه او د ترمذی نه صرف دو دلایل د تویما ما ځان صدا لیکلی دي بخاری باب الجهر بالتامین امام بخاری په خپل د جهر بالتامین قائل دی او امام ترمذی رحم الله دوه روایتونه پیش کړي دي زه تاسو ته وایم یو خبره خدایا دوساته چې اختلاف په افضلیت او په عدم افضلیت کې دی د امام شافعی او د امام احمد د خبر یادوا د امام شافعی قول قدیم دا وسره ولی کا قول قدیم او د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله رائے دادا چې جهر بالتامین افضل دی د اخفاء بالتامین نه یعنی امین چې په تیز باندې سړی وای نو دا غوړه ده او چې په قلار باندې وای دا جایز دی خو غوړه نه ده او بل طرف ته امام مالک ابن انس او د امام ابو حنیفه رحمهم الله رائے دادا چې اخفاء بالتامین غوړه ده د جهر بالتامین نه وزګورو چې اسلاف زمنګا مشرانو بدی کې سلی کلی دي دا د بخاری شریف نما یو دوه عبارتونه لیکلي دي امام بخاری رحمه الله د خبرو د زما په نظر باندې مګوري په خپل و د سوچ وکي تاسو اهل علم یې امام بخاری رحمه الله د جهر بالتامین حدیث نه ذکر کړي باب راوړل د باب الجهر بالتامین خو بیا د جهر بالتامین د لپاره حدیث نه پیش کړي چې د حدیث نه ثابت شي چې په تیز باندې ویل غواړي او که په قلار باندې یعنی په ترجمه الباب کې جهر بالتامین دی او په حدیث الباب کې امام بخاری مطلق د امین د ویلو حدیث ذکر کړی دی استدلال د سنه کوي استدلال د دوو خبرونه کوي یو دا امام بخاری وی امن ابن الزبیر ومن وراءه حتى ان للمسجد للجه دا روایت امام بخاری په باب الجهر بالتامین کې ذکر کړی دی سوی امن ابن الزبیر عبد الله ابن زبیر په منځ کې امین وایو ومن او هغه چا وایو وراءه چې داغه نشاته په اقتدا باندې ولاړو یعنی عبد الله بن زبیر امام دی مقتدیان پس شاته ولاړ دي ول ولد دوالین امین امین چې وایو دم وایو او شاته خلق وایو حتی ان للمسجد للجه حتی چې په جماعت کې گونج پیدا شو جماعت کې څه پیدا شو گونج پیدا شو د دې گونج د لجتون د لفظ امام بخاری استدلال وکړو چرا امین په تیز باندې ویلې شوی دی ځکه چې پټ امین ویلې شنو باغی کې گونج ناراضي بیا اوس په یوه به خبره باندې تاسو گونج پیدا شو گونج ګونګوساره ونه پیدا شو आवाज نه دی ګوره په
په دې وجه باندې په بعضې جماعتونو کې دا خبره ښه کلا واوري طالبانو، بعضې جماعتونو کې بعضې خلکو د وراني دپاره دومره تیز امین وایي چې په هزار ځای کې اورېدی کېږي یا بار اورېدی کېږي. د دې قسمه امین ویلو موږ ته څه ثبوت میلاو نه شو چې دومره په تیزه باندې ویل چې بار په هزار په ځای کې خلک بس دې جماعت کې څه ګونج ولې پیدا شو، یعنی اواز تیز و. دقه استدلال یو دا صحیح روایت دی. البته عبدالله ابن زبیر خو صحابي دی، عبدالله ابن زبیر صحابي دی که نه. امام بخاری د صحابي اثر پیش کو، تعلیقا نه پیش کړی، سند نه ذکر کړی وسره، نو دا تعلیقا روایت دی. لیکن موږ چې کله مصنف د عبدالرزاق کولاو کو، نو په مصنف د عبدالرزاق کې دا روایت موصولا دی، نو صحیح دی. مصنف د عبدالرزاق کې امام صنعانی عبدالرزاق صنعانی دا موصولا ذکر کړی دی، نو چې موصولا ذکر شو نو حدیث صحیح شو، لہذا حدیث صحیح دی. چې حدیث صحیح شو نو ثابت شول چې جهر به تامین څه دی، جائز دی. اوس که بخاری باندې چا یقیني جائز به ورته وایي، او چې نه مني نو بس اب بیا سړی پرېږدي، نو څه بحث به چا سره سړی کوي. لہذا امام بخاری استدلال وکړو د یو معلق روایت نه، او امام عبدالرزاق هغه موصول کړی دی، لہذا جهر بالتامین د دې نه ثابت شو. دویم نمبر امام بخاری د امام عطوا قول ذکر کړی دی، عطوا ابن ابي رباح چې دا د سیدنا عبدالله ابن عباس شاګرد دی. هغه څه وایي د امام بخاری وایي آمین دعاء، آمین دعاء، آمین دعا ده. دقه روایت پیش کړی دی. دا دوی تعلیقا پیش کړی دي، او دا غي نورستو بیا دا حدیث پیش کړی دی چې اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، چې کله امام وي وللضالین تاسو آمین وایي. ولی فإن الملائکة تقول آمین، فرشتیم په دې وخت کې آمین وایي. وإن الامام یقول آمین، امام آمین وایي. او فمن وافق تامینه تامین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، او د چا امین چې د فرشتو د امین سره موافق شو د مخکې ګناهونه به معاف شي. د دې د ظاهر نه خو د امین جهر نه ثابتېږي. دلته ګوره امام بخاری دوه روایتونه تعلیقا پیش کړل، یوې موصولا پیش کو. په دې کې د امن ابن زبیر د دې روایت نه خو جهر بالتامین ثابتېږي، خو عطوا وایي چې امین دعا ده، نو دعا خو پټ ویل پکار دي. ادعوا ربکم تضرعا وخفیة پټ ویل دي، د دې نه خو نه ثابتېږي د امام بخاري د دې عبارت نه. البته دا بل روایت چې کوم پیش کو چې امام امین وایي تاسو هم وایي، امام الزوالین وایي تاسو هم وایي، ځکه فرشتې هم امین وایي او امام هم وایي، او د چا امام د چا امین چې د فرشتو د امین سره برابر شو نو ګناهونه به معاف شي. د بخاري او دا نسائی کې هم دا روایت موجود دی. نو امام امین وایي، نو په دې کې خو د جهر خبر رانه لري چې امام امین وایي په تیزو کې په قلار باندې وایي، لہذا د دې نه ثابتېږي. البته علماو ته دا استدلال کړی دی چې د دې نه جهر بالتامین په اشاره باندې د ثابتېږي چې وایي تاسو امین ځکه وایي چې امام امین وایي، نو د امام امین چې سړی کله واوري هله به مقتدي امین وایي. و داسې په اشاره دې دا ثابتېږي، اگر چې داسې ضروري نه دی چې خامخا دې ثابت شي، ځکه امام یې پټ هم وایي په قلاره باندې ویلی شي. خو د دې یو ځای نه دا معلومه شو چې په دې جومات کې سره لجه ده. دقه یو روایت دا امام بخاری پیش کو، دا په مصنف د عبدالرزاق کې دی، او د دې نه دا معلومیږي جهر بالتامین جایز دی. دا د بخاری شو. اوس راځو ترمذی لا. امام ترمذی رحمه الله هغه دا روایت پیش کړی دی، دا روایت پیش کړی دی. کم روایتو چې دا د وائل ابن حجر دی، او ناشنا خبره ته پکې وګورئ. ناشنا خبره دا ده چې د یو حدیث نه یو حدیث ته بنیادی طور باندې د هغې نه دوانه استدلال کوي. حدیث یو دی، امام شافعی او امام ابو حنیفه اندا کم اختلاف د جهر بالتامین دی او کم اختلاف چې د امین به سر دی، دواړه د یو حدیث ته استدلال کوي. د حدیث د وائل ابن حجر دی، د وائل ابن حجر صحابي رسول. د وائل ابن حجر د حدیث امام سفیان ثوری هم ذکر کړی دی، او د وائل ابن حجر د حدیث امام شعبہ ابن حجاج امیر المؤمنین په حدیث هم پیش کړی دی. یو روایت دی، په یو سند باندې سفیان ثوری ذکر کړی دی او په بل سند باندې امام شعبہ ذکر کړی دی، او دا امام ترمذی ذکر کړی دی. البته امام ترمذی داسې چل کړی دی چې امام ترمذی رحمه الله کله د وائل ابن حجر حدیث پیش کی، یو د شعبہ په سند باندې، بل د سفیان په سند باندې، نو به په شعبہ په سند باندې درې اعتراضونه کړی دي. نو د امام ترمذی رحمه الله د تصنیع نم دا معلومیږي چې هغه د جهر بالتامین قائل دی، دا جهر بالتامین قائل دی. البته امام ترمذی چې کوم اعتراضونه کړی دي نو هغه اعتراضونه کمزوري دي، ځنه ذکر کومه.
خو صرف دومره دا هغه الفاظ واوره. سفیان ثوری چې کله حدیث ذکر کوي د آمین د تیز ویلو د قلار ویلو چوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ولدوالین آمین او سفیان سوی بیا ومد بها صوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل आवाज کو مد بکی وک په خپل आवाज کې مد وکړو. د مد څه معنا ده؟ نو معنا به ورسته وایو. دغه روایت ته ترجیح ورکړی د امام شافعي او امام احمد ابن حنبل. امام شافعي امام احمد ابن حنبل دې ترجیح ورکړی دا چې سفیان ثوری وی مد بها صوته. دویم روایت د شعبه ده او دا هم ترمذی ذکر کړی دی. خو امام شعبه چې کله حدیث د وائل ابن حجر ذکر کی وی نبی علیہ السلام ویل چې ولدوالین آمین وخفض بها صوته आवाज په لاندې کو. اوس د خفض د روایت له ترجیح ورکړه د احناف او مالکیانو، امام ابو حنیفه امام مالک، لہذا حدیث یو دی، یو حدیث دغه استدلالات وشول. اوس د سفیان ثوری او د شعبه په د روایتو کې بیا علماو کلامونه کړي دي چې دا ول راجح دی او دا ول راجح دی. امام ترمذی رحمه الله خود ذکر کړی دی چې د سفیان روایت قوی دی د شعبه د روایت نه، او د سفیان روایت له ترجیح ورکړی دا پر روایت د شعبه باندې، ځکه چې د شعبه په حدیث باندې هغه اعتراضونه کړی دي، خدای جوابات شوی دي. البته حناف علما چې د شعبه روایت له ترجیح ورکړي ول ورکړي، دا غي وجه دا وی دوه خبرې دی. یو دا چې د مد بها صوته د دې معنا چې امام سفیان کړی د نو هغه د مد بها صوته معنا کوي جهر بها صوته په تیز زبانه. وی په مد کې درې احتمال دي. یو دا چې مد سمانه د مد بها صوته معنا دی موږ ویل چې امین دوه قسم ویلي، یو د امین یو د امین. وای د دې مد مراد اصل کې امین دی چې د الف له مد ورکو، یو بګی دا احتمال خوشتا احتمال دا دی. دویم نمبر دا چې مد بها صوته دا معنا در امین راخ کو دوی نه امین دی یا له زور ورکو یا راخ کو دلا مد یا شوی دی یا مد حمزه الف دی یا مد یا دی. او دریم دغه احتمال دی چې کوم مد بها صوته معنا جهر بها صوته کوم چې معنا کړی د امام سفیان، لہذا په دې مد کې درې احتمالات رالل. او اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چې احتمال کله راځي الته استدلال سړی نشي کولای چې هم دغه مراد دی. لہذا دې په دې خبر ځان پوهه کا داسې بن صافي هم نه کو د مد بها صوته نه جهر ثابتيږي خو راجحیت نه ثابتيږي، ځکه چې الته کې دوه احتمال نور دي. خبر ځان پوهه وا چې دا ته ثابت شول چې دا په جهر باندې ویل جایز دي، خدا ته نه ثابتيږي چې د دې مد نه معلومه شول چې دا راجح ده. دویم نمبر احناف علما دا وی چې شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث دی، شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث دی. او دلته کې اوس یو ناشنا خبره ده، احناف دلته کوي په دې ځای کې احناف کوي او په یو بل ځای کې بیا یعنی اهل حدیث هغه کوي. زه دوانه کمزوریان تاسو ته وایم، که کمزوري وته او که علمی تحقیق ورته وي. دا سفیان غریب چې دی، سفیان ته غریب په دی وجو وایو سفیان ثوری ته چې دا خود بخاری او د مسلم راوی دی او ډېر ثقه راوی دی. خدا د سفیان چې دی دا په یو ځای کې د رفع الیدین په حدیث کې راغلی دی. سفیان د عبد الله ابن مسعود په حدیث کې راغلی دی، په کوم ځای کې چې احناف هغه دلیل د ځان د لپاره پیش کړي چې عبد الله بن مسعود راغی ویل چې الله وصلی بكم صلاه رسول الله، زه تاسو د الله رسول منځو کوم الاو. نو چې کله منځو کو نو پاغي کې رفع الیدین صرف په تکبیر اولا کې او نور پکې نو. نو پک روایت کې سفیان دی، نو پاغي باندې معترضین اعتراض کوي چې سفیان خو مدلس دی. تاسو مدلس پیژنئ، سفیان خو مدلس دی، تدلیس کوي. او تدلیس ته وایي، تدلیس دی ته وایي چې سړی استاد پرېږدي او د حدیث نسبت د استاد ته وکړي. وایي دا حدیث کمزوری دی ځکه په دې کې سفیان دی، په دې کې سفیان راغلی دی، نو سفیان په وجه باندې حدیث کمزوری دی. او په دې ځای کې د سفیان روایت له ترجیح ورکړې دا په چا باندې؟ د شعبه په روایت باندې. او هغه قاعده پیش کړی دی چې د شعبه او د سفیان په میسه کې تعارض راځي، نو بیا به د سفیان روایت له موږ ترجیح ورکو. اوس په دې ځای کې حناف د شعبه روایت ته ترجیح ورکوي، په هغه ځای کې سفیان هغه له ورکوي. او اهل حدیث حضرات په دې ځای کې د سفیان روایت له ترجیح ورکوي او په هغه ځای کې ورته وایي چې نه دا سره دا مدلس دی. حالانکه په دې ځای کې زه خبره کومه چې د تدلیس په باره کې دا د اصول حدیث خبره ده. شعبه وایي التدلیس اشد من الزنا، دا شعبه د تدلیس په باره کې راي ده، التدلیس اشد من الزنا. و دا تدلیس د زنا نه ډیره خطرناکه خبره. نو تدلیس بالکل نه مني، سفیان دلته مدلس دی په دې ځای کې.
زه دا خبر دلته نه کوم چې دا د مدلس دی او د تدلیس په وجه باندې دا روایت کمزوری دی. بهر تقدیر دومره مې ویلو چې دا روایت که د سفیان دی او که دا د شعبه دی نو په دواړو